نن سبا مونږ چغې وباسو که نه څنګه چغې وباسو چې یاره زمونږ حکمرانان چې کوم دي په مونږ باندې ظلم کوي زمونږ دا بیلونه چې کوم دي د بجلی د اسمان سره خبرې کوي زمونږ را هر څه چې کوم دي دونه مهنګایي راله داسې وشو هغسې وشو مونږ ځان ته سوچ کړی دی چې په مونږ کې څونه کمې دی مونږ ځان ته سوچ نه دی کړی که چېرې مونږ ځان ته سوچ وکړو ګوره که یو سبزی والا له لاړ شي که نه سبزی والا له نو هغه به هم په هغه سبزی کې شاته سخه سبزي ایښي سخه کله چې تاله هغه سبزي درکوي نو په هغې کې به هغه سخه سبزي چې د هغه تاله مکس درکړي نو دا هم حکمران دی چې چاله الله څومره وس ورکړی دی هغه هغه زیاتې کوي او ظلم کوي چې کله ته فروټ والا له لاړ شي نو سخه فروټ چې کوم دي هغه به یې بیل کړي سخه فروټ هغه به یې بیل کړي او کله چې وله ته لاړ شي نو هغه سخه فروټ چې کوم دي هغه به پکې دله داسې طریقه باندې مکس کړي چې تا ته پته مونه لګي کله چې ته په ګاډي کې سفر کې او ستا کنډکټر چې کوم دی کلنډر هغه ته ستا پیسې پاتې شي که نه بقایا نو لاړ به شي او ځان به هلته کې به غلي کیني بس ناست به ستا په هغه پیسو باندې به هغه ځان بلکل ناغرضه کي ته به ورته بار بار وایې لکه زما دا بقایا راوړه او که وسې کېږي نو تا نه 10 روپۍ او 20 روپۍ سیوام اخلي نو دا حکمران دی دا مونږ خلک چې کوم دی لاندې په خپله باندې ظلم کوو که چېرې مونږ خلکو په خپل ځان باندې ظلم نه کولی که نه نو دا حکمرانانو په مونږ باندې ظلم نشو کولی او بل بیا دا ده چې کله د کم ځای نه چې یو څیز شروع کېږي که نه او د هغه ځای نه د دې څیز مخنیوي ونه شي نو دا په مزه مزه راځي بیا په خلکو باندې خوند واخلي دا حکمرانان او بیا په مزه مزه په دې خلکو باندې په مزه مزه ټکسونه لګي او هغه ټکسونه چې کوم دي هغه داسې حد ته ورسي چې بیا زمونږ او ستاسو د برداشت نه وځي که چېرې د دې مونږ په وخت باندې مخنیوي کړی وی لکه دا خلک اوس وایي که نه چې یاره دا اوس هغه زاړه زاړه څیزونه شیر کوي او هغه زاړه زاړه څیزونه چې دي خلکو ته مخې ته کوي چې یاره دا وګوره په 2018 کې زمونږ ډالر چې کوم هغه په دې ریټو زمونږ پټرول په دې ریټو زمونږ هر څه بجلي چې وه هغه یونټ په دومرو په دومرو په دومرو نو هغه وخت نه چې کوم دی د دې څیز که چېرې هغه ټایم ارزاني و نو د هغه ټایم نه د دې مخنیوي پکارو مخنیوي به یې څنګه کوې چې مخنیوي نه کوې یاد وساته ګورې دا حکمرانان به پتا باندې روزانه حساب سره نوې نوې ظلم کوي څنګه به رمانې کوي نوې ظلم به رمانې داسې کوي چې یو ملک په هغې کې یو بادشاه هغه به د خپل رعایان او د خپلو خلکو نه به ډېر زیات یارېده خو کوم وزیر چې ورسره و که نه وزیره نو هغه ډېر زیات چالاک و کله چې به هغه به ډېر زیات عیاشۍ کولې هغه وزیرانو او هغه خرچې به نه برداشت کولې ملک نو هغه به یې څنګه د هغه خلکو نه به یې وباسلې څنګه به یې ترې وباسلې داسې کار به یې وکړو چې کله به ورته پته ولګېده چې یاره اوس خزانه کې کمې راغې بادشاه ته به یې ووایي بادشاه سلامت یاره ټکس لګول غواړي بھائی په څه معنی ټکس ولګوو څه خو ګرانولي نه شو که نه څه وکړو هغه ملک داسې و په داسې ځای کې و چې کله به دا خلک بل ملک ته ورتله یا بل ځای ته به تله د یو علاقې نه بلې ته یا بل ملک ته به اوړېدل یا داسې ځای و چې په هغې کې کار به ډېر زیات و خلک به کار له ډېر زیات تلله نو په هغې باندې یو پول و دغه دریاب و غټ او په هغې باندې یو غټ پول و داسې پې څوک اوړېدی نه شو نو هغه وزیر چې کوم دی هغه به ورته وایي بادشاه سلامت دا د خلکو مجبوري ده نن سبا که بجلي کټ کوې نو بجلي د خلکو مجبوري ده که نه که کوم څیز دغه کې د خلکو مجبوري ده بغیر د هغې نه ګزاره نه کېږي وایي دا د خلکو مجبوري ده په دې باندې ټکس ولګوه بادشاه ورته وایي ګوره را خلک به راپسې روځي نه بادشاه سلامت سب نشته اتانې ټکس وایي دا روپۍ که روپۍ یې که لږ وخت چې تېر شو که نه نو د وزیر ته پته ولګېده چې یاره مونږ خو خپل ښه په هغه ټکسونو باندې ښې مزې وکړې بادشاه سلامت ته وایي چې بادشاه سلامت دا ټکس سیوا کول غواړي بادشاه سلامت ورته وایي چې لکه ګوره دا خلک به راپسې روځي او مسله به جوړه کړې بادشاه سلامت زی ذمهوار یم نه روځي دا خلک وایي څونه که وایي 2 روپۍ که ووایې هغه ټکس چې کوم دی نو بیا یې د روپۍ نه 2 روپۍ که بیا څه وخت پس چې کوم دی نو بیا یې خپلې هغه عیاشۍ ورس وکړه لږ ورځې پس بادشاه ته وایي داسې 6 میاشتې پس چې بادشاه سلامت دا ټکس نور هم سیوا کول غواړي هغه ورته وایي د الله بنده وایي دا خلک به راپسې روځي دا حکومت به راله ختم کړي بادشاه سلامت زی ذمهوار یم که نه 3 روپۍ که لږ وخت پس هغه ټکس بیا چې کوم دی نو وایي دا بیا سیوا کول غواړي نو 4 روپۍ که لږ وخت پس بیا وایي چې دا ټکس دا خلک به راپسې روځي بادشاه ورته وایي نه روځي زی 15 روپۍ ته یې ورسوه
چې کله 15 روپۍ ته ورسو که نه نو ویې لکه ګورې را خلک اوس مونږ نه پرېږدي دا به وایي هېڅ هم نشته چې کله 15 روپۍ ته ورسو که نه نو دا وزیر ورته وایي چې خزانه سمه په دې خوله خوله باندې بلکل راوړېده او پر سپیمو راوړېده ډکه شوه دونه ټکس یې د خلکو نه واغسته نو ورته وایي چې اوس به یو کار بل وکړو دغه ځای کې یو کس ودرو که نه چې کله د دې خلکو نه ټکس اخلي نو هغه سره به یو چیتره په لاس کي چې کله هغه 15 روپۍ ټکس ورکوي نو داسې کم کس چې اوړي نو یو چیتره به یې وخي یو ډب به هم ترې وباسي هلکه ته لیونې شوی وزیر ته وایي دا خلک که نه راپاسي په دې سره خو به راپاسي که نه وایي ته ګوره زه پوه شو زما کار شو نه راپاسي دا خلک دا دومره بېکاره شوی دی چې دا خلک نه راپاسي هغه چې کله به هغې اوړېدل نو دلته به یو چیترې والا ولاړ چې کله به یې 15 روپۍ جمع کړه ټس چې په دې تس به ملا به یې وتمبوله یو چیتره هغه به واوړېده او بس دې کې چې کله لږې ورځې تېرې شوې بس خلک چې کوم دي احتجاج باندې راووتل او د بادشاه محل ته مخې ته راله او احتجاج شروع شو هغه فورا وزیر پسې سوال جواب وکړو چې وزیر حاضر کا وزیر چې کله حاضر کو وزیر ته وایي تا ته ما نه وي چې دا خلک به راپسې روزي او بغاوت به جوړ شي احتجاج به وکړي دا خلک به روزي ماله به خټې وګورې او دوی باچا سلامت د دې خلکو خبره خو واوره که نه چې دا خلک وایي څه ول د دې دا خبره واوره بیا به ګورو وایي ښه راځه چې کله لاړو خلکو ته وایي څه مسله ده یاره باچا سلامت مونږ خو ډېر په مصیبت کې اخته شوي یو په څه مصیبت کې اخته شوي یې ووایه که نه و یاره باچا سلامت تاسو ټیک دغه ټکسونه تاسو سیوا کړه 15 روپۍ ته مو رسول هغه هم مونږ ورکول ټکسونه صحیح وه خو اوس چې تاسو دا کم کار شروع کړی دی چې 15 روپو سره ته یو چیتر هم تمبوئ یو ډب هم ترې وباسئ نو دا ډب هم ټیک ده مونږ ورته تیار یو هغې نه خو بلکل هغه غیرت او دغه ته ختم شوي ډب ته هم مونږ تیار یو خو تاسو ته مونږ دومره درخواست کوو چې د ډب دا خلک چې کوم دي دا لږ ډېر کې چې یو 10 کسه ولاړ یو چیترې ورسره چې مونږ نه زر زر تمبوي او په دې پول باندې زه راوړو نو هغه دومره هغه خلک بې غیرته شوي و د هغې نه غیرت اوتی و چې هغې په دې باندې احتجاج نه کوو چې یاره زمونږ دا سیز دې ختم کړي چې نه کسان راته سیوا کړه چې مونږ نه هغه چیترې وباسي او مونږ زر زر راوړو نو نن سبا زمونږ هم دا حال دی که چېرې احتجاج شروع شي نو هغې له به د یو طرفه به تاجران راشي تاجر به سوچ کوي چې په دې کې زما څه پیدا ده هغه خپلې پیدې ته ګوري هغه خپلې پیدې ته ګوري چې د دې به سبا ما ته څه پیدا راوځي هغه د دې عوامو د دې خلکو د دې غریبو پیدې ته نه ګوري هغه خپلې پیدې ته ګوري چې دې کې زما څه پیدا ده هغه ستا دپاره لیونی نه جوړ د ټولو نه غټ ناروا چې دغه دی دا خلک یې کوي ته چې لاړ شي بازار ته د ټولو نه زیاتې ته به ورته ورشي چې یاره ماله اوریجنل سیز راکه اوریجنل سیز به ورته یاد کړه چې دا ماله راکه هغه به راته وایي چې مړه دا په اوریجنل باندې به در داسې 2 نمبر هم نه 3 نمبر او 5 نمبر سیز به په تا باندې د اوریجنل په دغه باندې خرڅوي نو دا حکمران کوي دا خو لاندې دا زمونږ دا خلک کوي که نه دا حکمران خو نه دی راغلی که نه چې ته د اصلي په پیسو باندې ته نقلي سیز خرڅوه ته په یو سړي باندې څښا سبزي خرڅوه د سمو په سمو پیسو باندې ته په یو سړي باندې څښا فروټ خرڅوه په سمو پیسو باندې دا تر څو چې د دې مونږ په خپله مخنیوي نه کړی او مونږ په خپله ځان کې تقوا نه راوستې مونږ د الله نه نه یریږو یاد ساتئ ګورې دا نظام نه ټیک کېږي